बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ګرانو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څنګه یې؟ ټیک ټاک یې؟ هیله لرم چې روغ جوړ خوشحاله وئ. ګرانو کتونکو د افغان ټي وي لخوا د پروګرام د رڼا سفر سره د پروګرام قربا ګل اسلام ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د پروګرام مقصد نه تاسو خبرې کوم چې باقاعدګۍ سره پروګرامونه زموږ اوري او ګوري، نو هغوی ته پته چې دا پروګرام مقصد څه دی. جی بالکل همدغه مقصد دی چې د اسلامي تعلیماتو نه مونږ د خبر شو د هغه مسلو نه چې کوم زموږ امروزه ژوند کې وي، چې د سحر نه والا سحر نه مونږ پاسو سحر نه والا تر ماسخوتنه پورې چې زموږ کمې ذمهواریانې وي او اسلام مونږ ته که هره ذمهواري وي، که هغه عبادات دي، که هغه زموږ معاملات دي، که هغه چې کوم دی نو زموږ تجارت دی، نوکري ده، هر څه چې دي یو بل سره لین دین دی، رسمونه رواجونه دي چې کوم ته اسلامي تعلیمات مخامخ شوي دي او موږ ته د هغې پته نشته. بعضې پته شته، بعضې پته نه. نو د علما کرامو سره، د مشایخ اعظامو سره او د دیني سکالر سره موږ روان یو. هغوی نه رڼا اخلو د امروزه ژوند د مسایلو دپاره او بیا تاسو ته وړاندې کوو او تاسو بیا پروګرامونه ګورئ او په هغې باندې بیا عمل راشي. چې کله په یو څیز باندې زموږ پوهه راشي که نه، نو هغې باندې بیا موږ ته عمل اساني. او د دنیا د ژوند خاص هم عرضي دی، نو د مسلمان په حیث باندې زموږ د ژوند اصلي مقصد چې کوم دی نو هغه د آخرت دپاره تیاری دی چې زموږ په دنیاوي ژوند کې اسلامي رنګ چې کوم دی که نه، په هره شعبه کې او په هر یو کار کې زموږ اسلامي رنګ نمایان وي. دغه زموږ اصلي ګټه ده. د نور کله په شانتې څنګه چې زما په پروګرام کې یو میلمه وي او ډېر محترم میلمانه راوالو، وخت په وخت د مختلف موضوعاتو سره تاسو ته رڼا درګئ. ډېر ښایسته شخصیت نن میلمه شوی دی د پروګرام، ډېر محترم شخصیت مولانا مفتی محمد کاشف الرحمن چشتي صاحب. دې سره کوو دعا سلام، تپوس ته نه کوو که نه چې څنګه دي، هر چا سره چې موږ میلاو شو نو تپوس کوو چې څنګه یې، ټیک ټاک یې ښیي. نو خپل میلمه سره دعا سلام کوو، مزاج شریف تپوس ته نه کوو. راځو به خپل پروګرام طرف ته. موضوع تاسو ته زه د دعا سلام نه پس وایم. ډېر محترم شخصیت په ما باندې ګران مولانا مفتی محمد کاشف الرحمن چشتي صاحب یو ځل بیا د افغان ټي وي پروګرام د رڼا سفر ته په خیر راغلی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. جزاکم الله مفتی صاحب څنګه یې؟ ټیک ټاک خیر دی الحمدلله. تاسو ښه یاست؟ کله کله تاسو راوالو او ما ته هم پته ده چې تاسو ډېر مصروف یئ او خصوصا په هر که د ورځ وي او که ماښام وي که ماسخوتن وي، نو تاسو د علم رڼا خپروئ. ځکه چې زموږ خو یو ټایم له ډیوټي وي که نه جي، که د دنیا ډیوټي وي نو یو ټایم له وشي بیا هر انسان خپل کور ته راشي، که مزدوري وي که ډیوټي وي که هسي. خو د علما کرامو ډیوټي چې دی که نه دی، خپل فرایض مخلوق ته خیر رسول، دا هم 24 ګنټې وي. دا ستاسو محبت هم دی چې مونږ داسې ځان پسې تاسو راولي، الله هم خوشحاله کړي. مفتی صاحب هم د علما کرامو سره همدغه مشایخ اعظام دي چې دا زموږ دپاره رڼا ده، ځکه چې هم د دوی نه علم حاصلول دا موږ ته د انبیاء کرامو وارثان دي که نه. نو د نبي علیه الصلاة والسلام خلیفګان دي او الله رب العزت بالکل جی دا محبوب کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک حدیث شریف هم دغه مفهوم دی کوم چې تاسو بیان کوئ. جی بالکل. نو په دې وجه باندې تاسو ته تکلیف درکوو. دا کار خیر دی، په دې کار خیر کې موږ تاسو سره روان یو، تاسو موږ سره روان یو چې مخلوق خدا ته فایده وشي. څوک ناڅوک زموږ میندې خویندې وي، زموږ مشران وي، زموږ کشران وي، علما کرامو نه هلته هم تپوس کوي او باقاعده کې نن سبا سوشل میډیا دور دی، په هغې هم تپوس کوي. د هر چې کوم عالم دین او هر مفتی صاحب وي، مولانا صاحب وي، نو د هغې خپلې تجربې هم ورکوي که نه جي، خپل احساسات وي. جی یو عرض به وکړم، ستاسو چې کوم دا پلیټفارم دی جی، زمونږ د واعظ و نصیحت د درس و تدریس حلقه جی مخصوص تا جی مخصوص ته مطلب دا چې تر خلکو پورې خاص تا. خو چونکې ستاسو د پلیټفارم په ذریعه باندې زمونږ دا میسیج، زمونږ دا اواز د ډېرو خویندو، میندو، رونو، پلارانو، بچو د هغې ذهنونو ته، د هغې غوږونو ته زمونږ دا میسیج ورسي. نو ستاسو دا کار الحمدلله ډېر مؤثر دی. الله رب العزت دې پکې مزید اثر واچوي. جزاکم الله. بس مقصد دا چې اصلاح وشي جی بالکل جی، او ثواب حاصل شي او د الله رضا ملو. جی بالکل جی بالکل. جی ګرانو کتونکو، د محمد کاشف الرحمن صاحب سره خبره اتره وشوه د دعا سلام او د مصروفتیا وخت نه خپل وخت راوښکی دی، خو د هغې هم دغه ذهن دی چې یاره مخلوق خدا ته ډېره زیاته فایده ورسي. نو دا میډیا یو داسې ذریعه ده چې دا هر وخت دپاره انسان ګوري
په هر ځای کې وي که په هر ځای کې وي د میډیا هغه طریقې رسېدلي دي هلته. صحیح جی بالکل. نو ډېر خلک فایده ترې واخلي. دغه شان بیا چې چا فایده اخیستې وي هغوی چې پوه شي نو بیا دغه شان هغوی بیا خپل حلقه کې خبره اتره کوي که حجره جومات کې ناست وي دغه شان ورپسې په خپل ماحول کې ناست وي خپل بچو سره خبره وکړي چې یاره دا مسله مفتي صاحب مولانا صاحب په دې پروګرام کې ما اورېدلی وه دا پروګرام داسې دی او دا په دې مسله باندې عمل وکړه. نو د پروګرام مقصد همدا دی چې زموږ په اعمالو کې اصلاح وشي او الله تعالی رضا شي د دنیا او د آخرت ژوند زموږ ښایسته شي. موضوع نوې نه ده، موضوع زړه ده، خو دوباره دې دپاره چې یاره یو څیز موږ نه هېر شوی وي نو هغه د علما کرامو په ذریعه باندې موږ ته بیا رابرسېره شي، زموږ ذهن ته دوباره د هغې یاد تازه شي. نو چې کومه نن موضوع ده هغه دی که نه چې د ارکان اسلام اهمیت او زموږ د مسلمان په ژوند باندې د دې ارکانو اسلام چې کوم دی نو د دې اثرات څه دي. لږ توجه سره لږ خشوع سره وضو سره وړئ ځکه چې اورېدل یوازې نه چې یاره بس موږ د مفتي صاحب پروګرام یا د رڼا سفر پروګرام واورېدو یاره ډېر خوند یې وکړو ډېر مزه یې وکړه. نه صرف دی چې لږ توجه سره اورو چې کومه مسله موږ ته ذهن کې وي او موږ علما کرامو ته نشي نږدې کېدی موږ سره وخت نه یا کور کې میندې خویندې وي هغوی ته مسلې وي نو ډېره په اسانتیا سره په دې ذریعه باندې تاسو دا مسله په هغې باندې ځان هم پوهولی شئ او په هغې باندې بیا عمل هم اساني. ارکان اسلام نه زموږ الحمدلله ماشومان دي، بچي بچي واقف دي د علما کرامو د مدارسو د مشایخو دا برکات دي چې نن سبا د مسلمان بچی د ارکان اسلام نه ښه خبر دی چې ارکان اسلام وایي څه ته. خو بهرحال چې کوم ماشومان ناست دي زما پروګرام ګوري او اوري یا دغه شان چې کوم دی نو د هغوی میندې ګوري پروګرام نو بیا خپلې میندې چې دی بچو ته وویلی شي چې زه اوس ووایه چې په پروګرام کې چې کومه خبرې وشوې ارکان اسلام وشو نو دا وایي څه ته. نو کم از کم د سوال او جواب بیا خپلو کې هم کېدی شي نو فایده کېدی شي. مفتی صاحب ارکان اسلام الله تعالی فضل له ماشوم خبر دی جی الحمدلله. خو زموږ د پروګرام چې کومه طریقه ده تمهید ما وایي نو د ارکان اسلام چې کوم دی نو دا وایي څه ته که نه یو ځل خیر دی بیا زموږ دپاره چې کوم واړه ماشومان دي هغوی هم پروګرام ته ناست دي کېدی شي چې هغوی ته هم فایده وشي ورکړي. د ارکان اسلام وضاحت وکړي راته. جی ارکان اسلام د اسلام رکنونه جی د اسلام رکن مطلب چې د اسلام د بنیاد په څه باندې ولاړ دی. جی نو هغه څیز چې کله انسان کو عمارت جوړوي جی د عمارت دپاره د بنیاد مضبوطوالی ګوري چې زما د بنیاد دا مضبوط وي نو په دې باندې اوس عمارت ودرېږي په دې باندې اوس عمارت ودرېږي. نو چې کله د اسلام د عمارت ودرېږي نو هغه په دې ارکانو باندې ودرېږي. نو په دې کې د انسان دپاره دا یو سبق دی او دا یو بهترین ده د انسان دپاره چې هغه کله د اسلام د ارکان فالو کړي د اسلام د ارکانو باندې روان شي نو دا انسان یو مضبوط عمارت قایموي. مطلب د مسلمانۍ چې کوم هغه طریقې کار دی د یو بندې مؤمن دپاره کوم څیزونه ضروري دي د بندې مؤمن دغه د وجود د عمارت د ایمان د عمارت دا په څه باندې قایمیږي دا دغه ارکان دي چې کوم حدیث مبارکه کې راغلي دي دا په دې باندې د انسان د عمارت د بنیاد د وجود په دې باندې قایمیږي. ماشاءالله یعنی مثال تاسو ډېر بهتر وکړئ څنګه یو بلډینګ دی جی هغې دپاره د پیلرو ضرورت دي جی هغې دپاره د دیوالونو ضرورت دي د بنیاد ضرورت دي. نو چې کومه دین اسلام بنیاد دی اسلام چې په څه باندې مکمل قایمیږي نو هغه دا ارکان اسلام دي. جی ارکان اسلام جزاکم الله. ارکان اسلام چې کوم دی که نه جی لږ د ترتیب لحاظ سره جی جی چې کوم دي چې دې کې بعض اوقات زموږ عام خلک چې کوم دي دې کې لږ شانتې بیا لږ الجن کې راشي چې یاره ترتیب لحاظ سره کم دي نو دوه یا درې خو هر چاته پته وي خو بیا وروسته کې بیا لږ شانتې الجن کې راځي. نو د یو مسلمان په حیث باندې زموږ دا ذمهواري جوړېږي چې موږ د ترتیب لحاظ سره او دا پیژنو جی او جی ارکان اسلام دا اول انسان لا د دې خبرې اقرار کول دي جی د الله رب العزت د توحید جی او د حضور نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم د رسالت جی. دویم چې کله انسان د دې اقرار وکي نو د دې نه بعد دویم رکن چې کوم دی هغه مونځ دی. د دې انسان طرف ته د اسلام دویم رکن چې کوم متوجي کیږي هغه مونځ دی. چې کله د مونځ د دې اقرار وشو د مونځ د عملی جامه واچولې شو د هغې نه بعد دریم رکن راځي رمضان روژه ده چې انسان روژه او څلورم چې کوم بیا رکن دی نو هغه زکات دی
حج او پنځم چې کوم رکن دی حج دی جی ها ترتیب لحاظ سره اول چې کوم تاسو دا ذکر وکړو نوم تاسو وانه خستونه زه لګواله تاسو نوم واخلي پیدا کنه جی ځکه چې د الله تعالی د وحدانیت اقرار کول او د نبی علیہ السلام د رسالت اقرار دې ته موږ څه نوم اخلو توحید او رسالت ورته ویل شو توحید او رسالت او د کلمه ورته کوم ویل شو او کلمه توحید ورته ویل شو کلمه توحید او کلمه رسالت هم ورته کلمه شهادت هم ورته ویل شو جی دې ټول ته کلمه شهادت هم ویل شو کلمه توحید هم جی بالکل جی بعض ماشومان ته موږ خیو کلمه طیبه ورته ویل شو کلمه طیبه هم ورته ویل شو کلمه طیبه بالکل ورته ویل شو یعنی دا درې وړ نمونه ورته او جی بالکل جی بالکل اوس ترتیب تاسو ډېر خسته انداز کې خبره وکړه ټول مخکې کلمه توحید یا کلمه طیبه ده جی جی بالکل بیا ورپسې مزرات جی بالکل جی ترتیب دی جی بیا ورپسې روزه ده جی جی بالکل ترتیب لحاظ سلورم څه دی سلورم جی زکات دی سلورم زکات جی جی او پنځم بیا حج دی جی دا مې زګه تاسو کو چې زموږ عام عوام چې کوم دي کنه نو کلمه طیبه یا کلمه توحید یا کلمه شهادت بیا ورپسې منځ او بیا ورپسې روزي پورې خو ډېر ترتیب سره راځي موږ ته صحیح په لږ شانتي بیا وایي چې دا سلورم نمبر حج دی او که روزه ده تاسو دا خبره وضاحت وکړو چې دا زکات او روزه زکات دی زکات دی جی جی او ورپسې چې کوم دی نو دا بیا حج دی او جی بالکل دی اوس برا شو جی چې تاسو فرمایل چې په دې پنځو بنیادونه دي دا پنځه بنیادی په دې پنځو بنیادونو باندې د دین اسلام چې کوم دی نو هغه امارات والا کنه که یو انسان د دې پابندي کوي د دې پنځو واړو دی مسلمان د دې پابندي کوي د دې مطلب دا شو چې د اسلام راټینګ کړي او جی دا سیده حجی اوس برا شو جی کلمه طیبه د ټولو نه اولنۍ رکن دی ورګه جی بالکل د دې خو د موضوع د هر یو رکن موضوع دومره ده چې لکه په دې باندې به ورځې به لګي خو لکه پوره کېږي به نه درست تاسو فرمایي چې کومه د پروګرام مقصد دی چې یاره بنیادي خبرې د دې پنځو واړو نه مونږ زده کړو چې په دې په باره کې د کلمه طیبه چې کوم دی که نه جي افادیت او اهمیت او ورسره بیا د انسان په ژوند باندې د دې کلمه طیبه اثر په دې باندې خبره وکړي کلمه طیبه دا داسې زبا یو حدیث شریف د حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک پیش کما جی محبوب کریم د حدیث شریف مفهوم دا دی چې افضل ذکر لا اله الا الله افضل ذکر لا اله الا الله دی د لا اله الا الله کې د انسان ته دومره یو کمال ملاویږي چې کله انسان د دې کلمه طیبه یا کلمه توحید د دې ذکر کوي د دې کله اذکار کوي د دې انسان ته قلبی صفائی ملاوی ماشاءالله قلبی صفائی ملاوی بل دا د انسان ته په فیصله کولو کې قوت ملاویږي تقویت ملاویږي بل د دې دومره لوی اهمیت ته چې کله انسان وي یو ذات شته یو ذات شته چې لا اله الا الله نشته بل معبود الا الله سوای د هغه رب نه د هغه الله نه نو انسان بیا سوچ کوي کنه هغه رب هغه حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم موږ ته احادیثو کې د الله رب العزت هغه شان بیان کړی دی کلام الله کې هغه شان موجود دی د الله رب العزت عظمت موجود دی د الله رب العزت هغه شان موجود دی چې د الله رب العزت توحید الله د ذات کې په صفاتو کې بالکل پاک منل چې کله انسان په دې باندې مطمئن شي چې الله رب العزت د دې هر سره پاک دی انسان یکسوئی ورته راشي هغه خالص د الله رب العزت طرف ته متوجي شي انسان د الله طرف ته چې کله متوجي شي نو د مسلمان کامیابی دا ده چې کله د الله طرف ته متوجي شي نو د الله رب العزت رحمت هم در طرف ته متوجي شي ماشاءالله مفتی صاحب د کلمه طیبه ډېر ښایسته تاسو په جامع انداز کې چې کوم صفات او خصوصیات بیان کړل یو انسان د او دین اسلام کې داخليږي الله تعالی ور باندې مهرباني کوي ایمان قوت والا ورګي نو د ټول نه اول چې کوم دی نو د کلمې د کلمه طیبه کلمه شهادت په دې باندې خبر وږي چې یعنی دې سره د انسان اچانک ژوند بدل شي ورسره جی بالکل حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې کله یو انسان اسلام قبول کړي اسلام د زمانه کفر چې څومره د ګناهونه کړی دي څومره ګناهونه کړي د لومبه د انسان په ژوندۍ باندې دا اثر راځي چې الله رب العزت دغه تیر شوی ګناهونه د دې کلمې په وجه باندې معاف کړي او دا ډېر نظایر مونږ ته په احادیثو کې شته دي او ډېر نظایر د سیرت په کتابونو کې شته دي چې د ایمان وروړو نه بعد داسې صحابه کرام
چې هغه ژوندۍ داسې تیر شي و چې هغه احادیث پاغه باندې شاهد دي او واقعیات پاغه باندې شاهد دي او چې کله ایمان یې راوړی دی ایمان یې راوړی دی نو د ایمان نه بعد الله رب العزت داغي زندګیانې بدلی کړي دا عبدالرحمن او فرمای وای چې غبار د استاد لارې په خوا ورشي او که په دواړو سترګړون وي مبصر شي او تازه نه سر پیدا کړي لکه شمع چې غوز د استا په مینه د سر شي چې کله دارنا کمی سینې تراغه د لا اله الا الله دا رڼا کومې سینې ته راغه هغه سینه الله رب العزت منوره کړي د هغه سینې الله رب العزت د علم او عرفان فیض جاری کړي ماشاءالله یعنی د ټولو نه بنیادی رکن چې کوم دی په د اسلام هغه کلمه طیبه کلمه شهادت کلمه توحید دی د دې وینا سره د دې وینا سره د انسان مکمل ژوند بدل شي بالکل د کفر نه د کفر د تیرونه د اسلام رڼا ته راشي جی بالکل او بل لای چې د دې د خلې اظهار بیا د یو غیر مسلم د لپاره بس کافی دی کده د زړه سره هم دا خبره کوي یعنی په خله یو چې لا اله الا محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله دا پوره وې کنه جی نو د مسلمان شو کنه جی د زړه نه به هم د دې سره د اقرار کوي حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو جیش یو وفد واستولو د صحابه کرامو یو علاقې ته په هغه ځای کې یو شخص او هغه لا اله الا الله الله اکبر شروع کو صحابه کرامو هغه شهید کو چې کله وی وجلو وفات شو چې کله هغه واپس راغ حضور نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته واقعه پیش کا نو محبوب کریم ورته فرمایل چې هغه لا اله الا الله او په زبان باندې نو تا دا غزل کتو جی دا غزل دې کتو ان د انسان د پاره ضروری دار چې د پجو باندې لا اله الا الله وي ځکه دا دنیا چې کم دی دا دارالعمل دی دارالاسباب دی د حضور علیه الصلاۃ والسلام په دور کې خلکو ویلو پجو باندې خو محبوب کریم گرفت نه فرمایلو ترغه پورې چې کله الله رب العزت او فرمایل نو به گرفت او فرمایلو خو د دینه چې کله لا اله الا الله وي نو دا خو پجو باندې د ایمان وروړو اوس بر د ایمان کله مکمل کیږي چې کله د زړه د تصدیق وکي بس کلمه چې وي کلمه شهادت وي جی نو د مسلمان شو اوس جی. باقی چې کوم نه نو د دین د مسلمانۍ چې کوم قواعد او ضوابط دي کوم الله تعالی احکام کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې پاره باندې بوز به د عمل کوي د ځړه نه باید ته جی بالکل جی بالکل کلمه شهادت سره د مسلمانۍ دایره کې داخل شي جی بالکل مسلمان شو جی ګرانو کتونکو د کلمه شهادت کلمه طیبه کلمه توحید دومره بهتر او دومره عظیم اثر او د ټول نه بنیادی رکن مسلمانۍ کې د داخلي لپاره د ایمان قوت حاصلولو لپاره الله تعالی یو انسان په خپل دارا ول لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدن عبده ورسوله کلمات چې دي نو د سره هغه د مسلمانۍ په دایره کې داخل شي شکر وباسو تاسو شکر وباسئ چې موږ الله تعالی د مسلمان په کورنۍ کې پیدا کړی او دا کلمه موږ ته د مسلمان د کور کې د شروع نه د الله تعالی د مهرباني د چې زموږ په غوږ کې دا کلمه ویل شي د اذان په شکل کې د الله تعالی وحدانیت او د نبی علیہ السلام د رسالت د بانک شکل کې او د مسلمان کور کې پیدا کړیو الحمدلله ګرانو کتونکو د کلمه شهادت د کلمه طیبه د کلمه توحید نه پس دویم اهم رکن چې دی کنه هغه موز دی څنګه چې مفتی صاحب فرمایل اوس د موس په باره کې مونږ څومره احتیاط پکار دی څومره زمونږ لپاره د دې ادایګي پکار ده د دې اثر د زمونږ په ژوند باندې د دې فائدې مونږ ته په دنیا او په آخرت کې په دې حقله په مختصر الفاظو کې ته معلومات زده کوو د مفتی صاحب نه. جی مفتی صاحب د موس د کلمې نه پس د مستا دویم رکن شو د دې مطلب دا شو چې د موس ادایګي کوي د انسان د مسلمان په ژوند باندې د موز اثر او په دې باندې فرضیت او اهمیت او افادیت د موز اثر جی دومره د حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې په مونږه او په کفارو کې غټ فرق د مونږ دی. جی د مونږ په وخت کې چې کله د مونږ اوقات راشي نو مؤمن انسان پاسي مونږ لا جی مونږ لا پاسي ګور الله رب العزت چې کله د انسان سره محبت کوي کنه انسان سره محبت کوي احجودا سیز دی چې کله رب ناراض شي نو انسان نه دولت نه لی منصب نه لی هغه اولاد نه لی هغه نوم نه لی خاندان نه لی هغه د سجدي توفیق والی د سجدي توفیق والی انسان هغه الله رب العزت دا انسان نه سجدي توفیق والی نو د منځ په اسلام کې یو اهم رکن دی بعضی مواقعو باندې
خلق راغلی دي محبوب کریم حضور نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته عرض کړی د الله محبوب ایمان قبلو خدا منځ نشو کولای حاجی محبوب کریم ورته فرمایله هغه دین کې خیر نشته چې هغه کې منځ نه وي جی هغه دین کې خیر نشته جی. چې هغه کې منځ نه وي نو د منځ خو دا د چې مونږ ته ډیر هر څه جی. خایي د الله رب العزت سره زموږ تعلق مضبوطیږي جی د منځ په ذریعہ باندې مونږ کې د وخت پابندي راځي جی بالکل د منځ په ذریعہ باندې مونږ چې کوم د اجتماعي شکل کې راجمع کیږو مونږ کې دا اجتماعي قوت را پیدا کیږي د منځ په ذریعہ باندې ګوره شریعت انسان ته وي چې کپړه دې دومره پاک وي چې ستا په منځ کیږي جی نو دغه طریقت ته دواړه لازم او ملزوم دي هغه وی چې ستخپل زړه پاک کا شریعت ته وی قبله دغه سمت ته قبله ته درېګا طریقت وی الله ته درېګا دا تمام سيزونه دا منځ کم دي دا دومره اهم عبادت ته چې بعضي احادیثو کې اگر چې د علماء اختلاف ته چې دا د مؤمن معراج دی د الله سره کلام کول دي انسان چې کله رب ته درېږي نو لہذا د انسان او د رب غټه خبره دی کې دا چې د انسان او د رب غټ تعلق چې د رب سره تعلق پیدا کیږي په منځ په ذریعہ باندې پیدا کیږي ماشاءالله ګرانو کتونکو دویم رکن مفتی صاحب ډیر په جامع انداز کې زته نه تاسو کوم ورته جامع انداز کې په مختصر الفاظو کې چې هر موضوع د هر یو رکن د پرځان ځاله موضوعات دي او زموږه پروګرامونه تاسو ګورئ نو په هر رکن باندې بیا زموږه تفصیلی گفتگو وي او دا پروګرام صرف د دې ارکان اسلام د دې اهمیت او زموږه چې کوم دی د مسلمان په ژوند باندې د دې د اثراتو د موز اهمیت کلمه نه پاس بیا د موز اهمیت ده او موز کې ناراستی نه پکار څنګه چې مسلمانانو ته موږ ګورو الحمدلله په رمضان المبارک کې جمعتون ډیر آباد شي دغه شان د خلکو زړونه نرم شي عبادت شروع شي او موز ته توجه ډیر زیاته ورګي جمعتون ډیر زیات آباد شي ضروری کارونه په پرېږدي خو د موز د لپاره راځي نو په غیر رمضان المبارک کې یعنی په دې اوس چې کوم عام روزي وي هغه کې هم پکار دی چې مونږ د موز اهتمام خامخا ضرور دی چې ځکه چې د دې نه بغیر چې کوم ځای کنه څنګه چې د عمارت پلري وي او بنیادونه وي نو که یو بنیاد کې لږ شانته مسله رااله یو پلر کې فرق راځي نو بیا پوره بلډینګ ته نقصان رسي نو د دې مطلب دا شو چې مونږ وایو چې مونږ دین اسلام مونږ مکمل زمونږ پاګې باندې زمونږ اعتبار شي نو د موز اهتمام خامخا او ضرور پکار دی یہ مفتی صاحب د موز نه پس دریم رکن تاسو وفرمایلو چې دا د روزه ٹھیک شو جی ایمان زمونږه د الله تعالی په فضل سره د مسلمان په حیث باندې په پنځو واړو باندې صحیح یعنی کلمه طیبه شو یا کلمه شهادت شو بیا موز شو بیا روزه شو تاسو بیا سلورم زکات او پنځم چې کوم نه نو دا حج اوس رمضان المبارک روزه ساتل د دې فرضیت د دې اهمیت او بیا اوماغه شان چې د مسلمان په ژوند باندې د دې اثرات په دې خبره وکړي د روزي خوجي چې کله د الله رب العزت د روزه د انسان لپاره فرض کا نو حدیث شریف کې راځي چې د بنده مؤمن هر یو عمل تب یو فضیلت به د دې لپاره بیان کما چې زمونږ اوریدونکو کتونکو هغه ته پته ولګي چې د دې اجر مونږ الله سره کوي جی بالکل حدیث شریف کې راځي حضور نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د بنده مؤمن د لپاره دغه د نیکانو اجر لسنواله تر 700 پورې 10 نواله 700 پورې الله رب العزت له نیکانو باندې اجر ورکوي والله يضاعف لمن يشاء الله رب العزت چا د چغواړي د دین زیاتوي خو الله رب العزت فرمایي چې دا روزه دا خالص زما لپاره ده ماشاءالله خالص زما لپاره د دې اجر ود خپل ورکو یعنی انسان او د الله په میاس کې دا یو راز دی انسان ته پته لګي دی وخت کې کنه چې زما روزه وی یا نوی بل انسان ته پته نه لګي جی بالکل جی نو عظیم عبادت زکات بشک جی بل انسان کې تقوا لري زیات راوي د روزي معیار چې کوم دی الله رب العزت فرمایي چې پتا سو باندې ما روزه فرض کړی دا څنګه مجستا سو نه مخ کې خلکو باندې فرض کړی و د څه د پاره د دې د پاره تاسو کې پرهیزګاری راشي تاسو تقوادار شي نو تقواداری انسان کې راځي زه په کمره کې یم زه مرب مې دې هیڅوک مې نه ویني نه خوراک کوم نه سکاک کوم نه خوراک کوم نه سکاک کوم هغه د وجه انسان کې تقواداری راځي بل روزه مونږ ته دا سبق راکړي چې مونږ د یو بل سره برادری دارالولی دا قائم وساتو ځکه حضور نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي حدیث شریف کې راځي دا میاشت چې کومه د مؤسسات میاشت نه د همدردی میاشت د یو بل سره ضرورولې پایلو میاشت چې انسان یو بل سره ورولي پالي دروجي دغه انسان ته ګوره حدیث شریف کې راځي چې کله انسان
لږه تنده په ځان باندې تیره کړي خو په هغې کې هم د رب نافرماني وکړي موږ ته دا روژه دا ښیي چې څنګه موږ د خوراک نه ځان ساتلی دی دغسې موږ د غیبت نه ځان وساتو دغسې موږ د چغلۍ نه ځان وساتو دغه موږ د نظر د غلط استعمال نه ځان وساتو دغه رنګې غوږونه باندې غلط اورېدو نه ځان وساتو زمونږ لاس او خپې د دې چې کوم غلط ځایونو ته تللي دي د هغې نه موږ ځان وساتو نو د دې روژې موږ له دا فایده ده چې انسان کې تقوا پیدا کیږي پرهیزګاري پیدا کیږي او دې انسان ته دا یو درس ورکوي چې څنګه د داخله د خوراک کاک نه بندره د وجود تمام اندامونه هم دغسې د ګناهونو نه په امان کې وساتو ماشاءالله د روژې جی بالکل افادیت او بیا اثرات چې انسان کې تقوا او پرهیزګاري راځي بېشکه د روژې نه پس چې کوم اهم رکن دی څلورم هغه زکات دی جی بالکل د زکات ادایګي دا هم چې بنیادی ارکانو کې شامل دی نو د دې مطلب دا شو چې دا هم ډېر اهمیت لري او دین اسلام په دې باندې مکمل کیږي بیا بغیر د دې نه نامکمل وي بیا نو د زکات په باره کې د دې فرضیت اهمیت او بیا چې څوک زکات ورکوي او چاته ورکړی کیږي که نه جي نو د مسلمان په معاشره او د انسان په خپل ژوند باندې چې څوک زکات ورکوي د دې ښه اثرات چې ممکن نور هم جذبه راشي بیا ورکوي او زکات جی د مال صفائی ده کنه د مال صفائی ده حضور نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم فرمان مبارک ته چې تاسو د خپل مالونو د دې زکات ورکړي چې الله دې په ذریعہ باندې ساو د مالونو دا پاکي حدیث شریف کې راځي په خشکی او ترای کې چې کله قحط راځي دا د زکات نه ورکول د وجه راځي نو زکات ویل کېږي ته چې دې سره د مال صفائی راشي زکات خو الله رب العزت صاحب نصاب باندې فرض کړی دی صاحب نصاب باندې کوم انصاب د دې نصاب لري هغه باندې الله فرض کړی دی زکات دې سره زمونږ مالونه پاکيږي دې سره چې کله مونږ زکات د خپل مال نه اخوا کو زکات حدیث شریف کې ورته مال خیره ویلې شوی دی نو دې سره چې کله مونږ د مال نه د اخوا کو او دا جره تجربه خبره څوک چې یو کال زکات ورکي سمره فرض کړي ځل 10000 ورکو راتونکو کال الله رب العزت مال کې برکت چې 15000 ورکي راتونکو کال 30000 ورکي تر دې چې لک تو رسیدو داغه نه زیات چولی زکات سره مال نه کمیږي وړومبه مونږ تر سبق ملاویږي چې زکات کله موږ د خپل مالونو ورکو نو دا د دې سره زموږ مال کې الله رب العزت نورم برکت اچي بل په معاشره کې الله رب العزت سو حقوق اخستي دي اوس کوم خلک صاحب ثروت دي نو په هغې باندې د فقراو خلکو حقوق دي نو هغې نه یو حق دام دی چې مالدار خلک دي د خپل مالونو زکات وباسي او په معاشره کې کوم فقرا دي هغه خلکو ته زکات ورکي دې سره په معاشره کې زمونږه چې کوم دی یو مینه محبت اظهار هم دی دا د مینه محبت اظهار دی د الله رب العزت هغه مخلوق سره یو مینه محبت کول دي نو د زکات په ذریعہ باندې د دې مخلوق خدا ته خیر رسیږي انسان ته خپلم خیر رسیږي او الله رب العزت په دې باندې د مال صفائی مراولي بل تاسو فرمایل چې زکات چاله ورکول شي زکات چاله ورکول شي نو هغه تقریبا 8 مصارف الله رب العزت کلام الله کې بیان کړی وو 8 مصارف او زموږ ډېر د افسوس خبره ده جی فقیر دی مسکین دی هغه خلک چې کم زکات راغونډي وزي دور کې هغه نشته دي هغه خلک چې هغه زړونه د اسلام طرف ته مایل شي هغه خلک هم اسلام ته الله تقویت ورکو غارم دی کم انسان باندې چې کوم دی قرض دی قرضدار دی مسافر دی هغه چې کله خپل وطن ته زی ور سره دومره پیسې نشته لارې د پاره دی زکات غشتې شي او بل مجاهد فی سبیل الله خو زمون په دې دور کې هغه خلک چې هغه صاحب ثروت دي صاحب نصاب دي او دا غینه باوجود هغه جوړ د زکات د پیسې اخلي جی د چیرې لارشي د زکات او د ځان د فقیره صادر واچي فقیره لباس واچي حرام دي جی ناجایز دي دغه لپاره دا غسته هغه زی د غریبانو د ګوره زموږ په د معاشره کې جی په خوا ډېر وخسته طریقې کارو کله بچو فقیر نو هغه فقیر به پته لګی چې دا فقیر ولې هغه سوال کولو اوس خورن سبا هر انسان چې کم دی پته نه لګي چیرې سوالګری څوک دی محتاج کم یو دی اوس تاسو ته څوک ودرېږي د الله په نوم باندې نو د الله نوم خو انسان نرم شي کنه د الله په نوم باندې خو زموږ علما فرمایي چې کم پیشه آور بیکاریان دي دا غي کار دی روزګار دی دا دیله ورکول کې ثواب نشته ورکول کې ګناه ده بلکې تا دلیر کو زلور دی کو نو هغه خلک چې کم د زکات مستحق نه د الله نه دی ویریږي په دې د الله نه ویریږي چې د غریبانو د فقراو د مساکینو حق خوري داغي حق خوري یعنی بیان مقصد تاسو دا وکنه چې کوم زکات دی کوم صاحب استطاعت وی کنه صاحب نصاب خلک دی پکار دار چې هغه ادا کی یریږي د نه چیرې زکات زما په پیسو کې کمی را تاسو وایي چې د کې برکات دی آینده لپاره بیا هغه کې الله تعالی ولا نور ورکی بل چې کوم اخیستون کی پکار دار چې لګا په چا باندې زکات نه کی کنه جی
هغه د دې ته لاس نه نیسي. د پروګرام مقصد هم دغه دی چې کوم رکن دی د زکات چې کوم زکات ورکولو والا وي چې زکات اخیستو والا وي چې هغه بیا هغې ته په خپل اندازه وشي په ما زکات کېږي که نه کېږي نو د بل حق د نه وي کله د زکات په ادایګي کې د بل حق نه والی کېږي نو په معاشره به ستاسو د بیان مطابق چې په معاشره به دا اثر راشي چې لکم خلک د بنیادي سهولتونو نه محروم دي ډېر کمزوري شته دی ورکې هغوی ته به هم د زکات د دې بنیادي رکن د اسلام په برکت هغوی ته به هم پیسې میلو شي سهولتونه به میلو شي او د محرومتیا نه به هغوی بچ شي. داسې ده جی داسې ده. جګرانو کتونکو د دریم اهم رکن چې کوم څلورم اهم رکن چې کوم دی د زکات نو د زکات ادایګۍ کې هم ډېر زیات احتیاط پکار دی. کم خلک چې صاحب نصاب دي او دا خو زموږ بیل بیل پروګرام وي د هر یو تفصیل بیا تاسو خپل پروګرام کې بیا اورېدی هم شئ کتی هم شئ خو چې کوم د زکات منلم دي یعنی یو حکم منلم دي بنیادی ارکانو کې دا منلم دي او بیا چې په چا باندې زکات ورکول وي او صاحب نصاب وي هغه له دا زکات ادایګي هم ضروري ده که دا ادایګي ونه کړه نو بیا د دین د طرف په دین کې د دوی خامخا کمی راځي او مال کې برکت هم راشي چې کله زکات ادا کیږي که زکات نه ادا کیږي او کنجوسي اختیاروي نو الله تعالی فیصله ډېرې عجیبوي همدغه مال چې کوم دی زکات یې تاسو نه ورکړی چا نو هغه مال ته نه په بله طریقه باندې چې کوم دی نو هغه بیا بل سایډ ته نه وځي جي ورکړي لکه دغه تجربو نه هم دا شوي دي او جی دغه بالکل نو د زکات ادایګي چې دی دا انتهایی ضروري ده چې په چا باندې ادا کول ضروري وي او فرض وي. راځو به جی حج شریف ته چې حج شریف دی که نه جی او حج پنځم رکن رالو جی بالکل د دې یوازې خو دا نه چې مونږ منو که نه جي الله کرم دی پنځه واړه مونږ منو مسلمان بس دغه مني چې خو ډېر خلک د دې دوو ارکانو نه لږ شانتې ډله کوي یاره ما سره خو څه نشته چې هغه حساب کتاب وکړي هغه مسایل خپل ځان لري د زکات مسایل وکړي نو چې حساب کتاب وکړي نو هغه دومره وي چې صاحب نصاب وي دوی ما سره خو څه نشته په ما زکات نه راځي دغه شان بیا د دې نه بل رکن چې کوم دی اخري حج دی نو د حج ادایګي کې ډېر خلک داسې وي چې هغه کوتاهي کوي الله تعالی پې فرض کړی حج فرض کړی ادایګي یو خو په خوله منل شو الله فضل دی خو مونږ ټول منو خو چې په چا باندې حج فرض دی او هغه حج وکړي مونږ دا خبره کوو چې په چا باندې حج فرض دی او هغه حج وکړي د حج فایدې فضیلت او د مسلمان په ژوند باندې د دې حج مبارک اثرات چې کوم دی بهتر اثرات په دې هم خبره وکړي چې کوم زمونږ کتونکي دي هغوی اراده کړې وي چې مضبوطه اراده نور وکړي چې په ما خو حج دی او زه به انشاءالله دا کومه لکه او دا فایدې دي ورکې لکه نو په دې باندې خبره وکړي. حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای کوم انسان چې حج لاړ شي جی او حج وکړي او چې کله د حج افعال ادا کړ جی او دی واپس راشي نو دی الله داسې د ګناهونو نه پاکي گویا د اوس ولادت شو اوس پیدا شو یعنی داسې بالکل د ګناهونو نه پاک شي ګناهونو نه پاک شي او بل د کم انسان الله حج قبول کی کم انسان کم از کم 400 کسانو دی شفاعت کوي یا 70 راغلي دی حدیث شریف کې بلکې داسې 400 وضاحت راغلي دي مطلب چې شفاعت حق ور سره شته د شفاعت حق ور سره شته چې دی بدا کسانو شفاعت کوي چې پچا باندې جهنم واجب شوی دی حج مونږ له ډېر اهم پیغام راکړي کله چې د حج وی انسان لاړ شي په هغه ځای کې د الله په حضور کې دی ودرېږي دوه کپړې په غاړه باندې چولې وي دوه کپړې ګوره دا فیشن نه دی جی دا فیشن نه دی چې ما ته خلک حجي سی بوي یا ما ته خلک الحاج وي یا زه دومره روپې لګوم لاړ شم راشم لکه څوک تر مکې لاړ شي خلک وایي چې دا حج کړی او جی عبدالرحمن فرمایي لکه څوک تر مکې لاړ شي بیرته راشي د دنیا د پاره دومره لوی سفر کې یعنی داسې نه ده پکار انسان دی وګوري د حج ته دی زما د سره پر الله فرض کړی دی نو انسان وګوري دوه کپړې مې چولې دي یو مې ځان نه صادر تو کړی دی یو مې چې کم دی لنګ وهلې دی د الله په حضور کې ولاړ یم سرتور سر ولاړ یم د عرفات دغه میدان دی د مینا دغه میدان دی د مزدلفې دغه میدان دی او د الله په حضور کې ولاړ یم جاړم څومره جړاګانې د الله په حضور کې د خپل ګناهونو معافي یا الله زما د حج قبول کې دومره انسان لاړ شي راشي نو چې کله انسان التلاړ شي هغه ځای کې وګوري او د الله په حضور کې جړاګانې مو کې د رحمتونو نزول کیږي د برکتونو نزول کیږي او بیا دې واپس راشي او په هغه سیس باندې قایم پاتې نشي دا د انسان د لپاره ډېر نقصان دی خبره ده. دویمه خبره جی حج الله رب العزت صاحب استطاعت باندې فرض کړی لکه په هر دور کې د حج
چرته ابتدا نه لږې پیسې وي بیا زیاتې شوي په هر دور کې چې هر څومره قیمت وي هر څومره قیمت وي دغه قیمت چا سره دی د دغه لارې طاقت لري او د ده تر راتلو پورې د ده کوروالا له دې دومره خرچه به پرېږدي چې د ده کوروالا په هغې باندې د هغې وخت تېرې کېږي دومره روپۍ ورسره شته دی دا خبره دې لپاره چې ذکر کومه دا حج وختن فوقتن ګرانېږي او خلک کوي حکومت حج ګران کو نو الله په صاحب استطاعت باندې فرض کړی دی که نه څوک چې دغه لارې طاقت لري چې ګران شو خو بس ته طاقت نه لرې پتا باندې نه دی فرض زړه کې یو خواهش خو مضبوط شته تمنا چې شته دی مسلمان خو لکه تا باندې خدای فرض کړی نه نو وسله دومره غمګین دی بالکل د مسلمان په زړه کې دا تمنا وي به حیثیت مسلمان یو انسان دا تمنا لري چې زه د حج افعال ادا کما عمرې له لاړ شمه د بیت الله شریف طوافونه وکما د حضور نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د روزې سلامونه وکما د هر مسلمان د ټول غټ خواهش دا وي غټ خواهش دی د زوی مجي اکثر د ملګرو ته وایم د دنیا بهترین ټریپ هغه د عمرې یا د حج ټریپ دی ماشاءالله دغه عرب شریف د زمکه چې کم دی دغه ټریپ دی بل جی د حضور نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم فرمان مبارک اوس پچا باندې حج فرض دی او دې نه کیږي د حج نه کوي حضور علیه الصلاۃ والسلام دغه لپاره وعید هم بیان کړی دی کم انسان چې د صاحب حیثیت کېدو نه باوجود د حج ادا نه کی د خوخه د يهودي مړ کیږي که نصراني مړ کیږي یعنی د حضور مبارک لا تعلقي د ور سره د دین اسلام لا تعلقي د ور سره چې د صاحب حیثیت کېدو نه باوجود د حج نه ادا کوي صحیح او جو وعید په سخره غل دی مفتی صاحب د ارکان اسلام چې کوم د پجوان باندې د اثرات افادیت او فضیلت تاسو ډېر ښایسته او په مختصر انداز کې بیان کړه دا موضوع ډېر لوی دي وختن فوختن مونږ په هر یو رکن باندې پروګرامونه کوو انشاءالله بیا به هم کوو پوره تفصیل د دې مسایل به وي لکه خو د دې نن پروګرام مقصد ورکې دا دی که نه جي چې د دې ارکان اسلام د دې د افادیت نه د دې د فضیلت نه او د مسلمان په ژوند باندې د دې کردار چې کوم دی د دې نه مونږ خبر شو او تاسو ډېر په ښایسته انداز کې د دې آخري خبره مو کړه چې یاره هلته کې لاړ شي حج وکړي نو داسې شي چې لکه بالکل دی د ماشوم پیدا شوی دی د ګناهونو نه دی الله پاک مبارکي نو دا ټول اثرات دي مفتی صاحب د وخت مسله وي مونږ ته د وخت مسله وي او دا زموږ محدودات دي یو مسلمان دی ارکان اسلام منی ټول خو د استطاعت مطابق د او نه کول حج مو نه کو کوتاهي ورکې وکړه مسکې کوتاهي وکړه یا د کسته وکړه یا چې کوم دی نو غیر ارادي طور باندې وکړه د یو رکن نه د کوتاهي وکړه یا د دوه رکنو نه کوتاهي وکړه سزا ملاویږي د سزا مستجب دی او چې کله چې یو انسان د دې اسلام دا کم ارکان دي دا پنځه جی چې دا د الله رب العزت د توحید اقرار کول د حضور علیه الصلاۃ والسلام د رسالت اقرار کول منځ روزه زکات حج د دین انکار نه کوي جی انکار نه کوي صرف په ځل کې هغه تعظیم هم شته دی ځل کې د تعظیم هم موجود دی کوتاهی کا منځ قضا کو قصدن عمدن قضا کو فرض کجی یا د رمضان روزه قصدن عمدن او خړه خود دې سپکاوي نه کوي سپکاوي نه کوي یا زکات نه ور کوي زکات فرضیت منی فرضیت منی د حج فرضیت منی نو دا گناه کبیره ده گناه کبیره ده دا انسان په ګناهګاری د الله تر طرف نه بدت عذاب ملاویږي ده خو مسلمان پاتې دي مسلمان دي برقرار او مفتی صاحب اخیری خبر هم دا چې یو انسان دی چې کلمه شهادت ویلي دي مسلمان شوی دی منظم کوي روزه هم ساتي خو زکات نه انکار کوي یا د حج نه انکار کوي یا د یو رکن نه ورکې انکار کوي د مسلم بعض انکار کوي داسې ورکې بدبخته شته انکار یې وکړو مسلمان څه حیثیت دی بیا په اسلام کې دا جی بالکل د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دور چې کله راغی نو څه د عرب قبایل واغې د زکات نه منکرین شو چې موږ زکات نه ورکو زکات پکې نشته دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د هغې خلاف اعلان جنګ فرمایلو امت ته تعلیم ورکو کچرته د اسلام د رکن نه یو کس انکار کوي کنه مکمل نو د خلاف تاسو جنگ وکړئ کم انسان او ویل چې منځ پکې چاره وسته کم انسان ویل زکات پکې چاره وسته دي تا بالکل جی په اتفاق د علماء سره دا انسان کافر شو د اسلام د دایره نه خارج بالکل جی خارج شو د اسلام د دایره نه کدا د پټوکو کوم ویل ځکه دا څه خبره پټوکو کې هم نه کې که پټوکو کې هم داسې وویل دا انسان د اسلام د دایرې نه خارج دی کلمه کفر دی جی مفتی صاحب تاسو نن ډېر ښایسته بیان په ارکان اسلام او د دې اهمیت د دې افادیت فضیلت او د مسلمان په ژوند باندې د دې اثرات خسته انداز کې تاسو فرمایل کې ژوند ان شاء الله
یو نوې موضوع سره یا دې موضوعاتو نه پوره په تفصیل سره یا تاسو سره یو ځل بیا ملاقات کوو. الله دې تاسو له دې اجر درکړي، تاسو دې کار خیر لپاره خپل مصروفتیانه وخت راوخو. الله دې ستاسو عمر کې ژوند کې تقوا کې خاندان کې برکتونه واچي. امین. سره ستاسو چې دغه شان موږ سره روان دي او تاسو نه موږ رڼاګانې اخلو، دا رڼا زموږ کتونکي ته رسي او دغه شان د اسلام دا شمع چې کوم دی، د اسلام د رڼا، د اسلامي د معلومات چې کوم دي، دا د انسانانو ته رسي او د دنیا او د آخرت ژوند پرې زموږ ښایسته کېږي. ستاسو ډېره مننه. الله مو خوشحاله کړي. جی قدرمنو کتونکو، دا محمد کاشف الرحمن چشتي صاحب چې د ارکان اسلام پوره تفصیل راته وښودلو، ترتیب یې راته وښودلو. ترتیب کې کله کله انسانان غلط شي، نو خصوصا چې کوم طلبا دي که نه یا طالبات دي، هغوی له دا ترتیب که زده کړم نو چېرته پرچه کې به یې پکار راشي. او هسې بهتره خبره ده چې لکه د یو مسلمان په حیث باندې په کوم څیز باندې، په کوم بنیادي ارکان دي چې په اسلام پې ټینګ دی، اسلام امارت پې ټینګ دی، چې هغه مونږ باقاعدګۍ سره هغه مونږ له نومونه هم راځي، د هغې د افادیت نه هم خبر یو، د هغې د فضیلت نه هم خبر یو، د هغې د اثراتو نه هم خبر یو، او دې نه هم خبر یو که مونږ نه دا دې کې څه کوتاهي وشوه د دې په ادایګۍ کې، نو ګناه کبیره تاسو فرمایل چې دا ګناه کبیره ده، د ګناه کبیره نه ځان ساتل پکار دي. او که داسې بدبختي ورکې راشي چې څوک د دې نه د دې ارکانو نه یا د ارکانو کې د یو رکن نه انکار وکړي د سره، نو هغوی چې کوم دی د مفتي صاحب د بیان مطابق چې د ټول علما حق په دې باندې متفق دي چې هغه د اسلام د دایرې نه بهر کېږي. نو کوشش دا پکار دی چې د زړه نه منل او د زړه نه ادایګي او کلمه شهادت شو، مونځ او روژه، دا خو چې کوم دی نو دا ډېر اسانتیا دي. باقي چې دا زکات دی او حج دی، نو الله تعالی په صاحب نصاب او په صاحب استطاعت باندې فرض کړی دی. د هر مسلمان دا خواهش چې د زکات ادا کولو علم جوړ شم، په ما دې الله حج مو کړي، د حضور علیه السلام روضه پاک صلی الله علیه وسلم حاضري وشي، حج وشي، طوافونه وشي، نو دا خواهش دی الله تعالی زموږ د ټولو پوره کړي او الله تعالی دې دا مهربانیانې په ټولو کې ملګرو په دې ټولو خبرو باندې عمل کول پکار دي. او د ارکان اسلام چې څومره دي په دې باندې موږ ته مضبوط ایمان پکار دی، مضبوط طریقې سره دا موږ کې شاملول پکار دي او په دې باندې عمل کول پکار دي. د یو نوي موضوع سره به ستاسو په خدمت کې بیا حاضرېږو. د خپل ځان خیال ساتئ، د خپل ځان سره سره د خپل د کور بندیانو او څومره چې زموږ چم ګاونډي دي، د هغوی ډېر زیات هر لحاظ سره، که هغوی د علاج خبره وي، که هغوی د ماشومانو د تعلیم خبره وي، که هغوی د خرچ خوراک خبره وي، که هغوی د لباس خبره وي، منډه تړله وي، او موږ له الله پاک څه حیثیت راکړی وي، د خپل حیثیت مطابق د خپل چم ګاونډ کې، د خپل کور جوار کې چې څومره محروم خلک دي د بنیادي ضرورتونو نه، پکار دا چې موږ د هغوی خیال هم ساتو. د الله په امان.